الشکور وایي چې کم یو کس معاشي تنګۍ کې یعنی رزق کې تنګي غریبي او غربت او فقر او فاقۍ یا دغه شان څه غم درد او مصیبتونو کې مبتلا یي چې دا نوم د الله تعالی څوک روزانه 41 پیر یا شکورو هغه د دې ورد کوي ادا یې وایي انشاءالله تعالی الله تعالی به د دې نه رهایي ورکړي او خلاصې به ورته الله تعالی ورکړي. نو پکار دا چې موږ د الله تعالی دغه نومونه هغه یادو او د الله ذکر کوو. دویم د الله شکر وباسو په نعمتونو باندې. امام سعدي رحمت الله علیه یو پیره جمعات کې مونځ کولو، جمعات نه چې وته نو پیزار والا چا هغه وړو، پیزار ځای ته چې راغلو پیزار یې نه و. نو کسان وکتل چې دومره لوی شیخ او پیزار یې نشته، نو کسانو رامنډې کړې چې دې څنګه بهر راووته. ویې کتل یو کس ته دا سره خپې نشته او دا شاندې بدایي لون د کټ شوي خپې دي په هغې باندې هغه روان دی. نو سعدي رحمت الله علیه چې دی په خپل ځان باندې شکر وباسه چې الله شکر چې ماله خو خپې راکړې دي، اگر چې پیزار مې نشته خو خپې خو مې شته که روغې دي. نو دې وجې نه ځانو پکار دی چې موږ د ځان نه لاندې خلکو ته ګورو چې د الله شکر ادا کوو او په دین کې و ځان نه پورته خلکو ته ګورو چې په دین کارونو کې هغه هرس او هغې کې زیاتوالی راځي چې موږ د هغه د وجې زیات د دین خدمت او دین کار کوو. نو پکار دی چې موږ د الله تعالی شکر ادا کوو. څومره شکر ادا کوو نو الله به نعمتونو کې زیاتوالی فراخي او ډېروالی راولي. نو الله تعالی موږ له شکر یستو توفیق راکړي او دغه درې نومونه چې یا عظیم دی یا غفور دی او دریم یا شکور دی د دې د وظیفې کولو موږ له الله توفیق راکړي.